مونږ موسی علیہ السلام بآیاتنا په خپل احکاماتو سره و سلطان مبین او په ښکاره معجزاتو سره الى فرعون وملئه فرعون او داغ مشیرانو ته فاتبعوا امر فرعون فسأغي طولو فیصله ومنله د فرعون وما امر فرعون برشید او فرعون ډیر زیات عقلمند سړی نه و یقدم قومه یوم القیامة مخکې به رواني د خپل قوم نه په ورځې د قیامت فاوردهم النار اور ته به وغورځوي وبئس الورد ډیر ناکاره ګودر دی دغه اور المورود او ډیر ناکاره پریوتونکي دي واتبعوا في هذه لعنة فدي دنیا کی ورپسې هم لعنت دی ويوم القيامة او په ورځ د قیامت به هم لعنت یعنی بئس الرفد ډیر ناکاره انعام دی ردی المرفود او ډیر ناکاره انعام غستونکي دي ذلك من انباء القرآن نقص عليك دا خبرونه د کلو چې موږ پتا باندې بیان کو منها قائم حضور پس باندې لا آبادشتا وحسید او باز میټو شوی دی او ار شوی دی وما ظلمناهم دی سره موږ زیاتې نو کړي ولكن ظلموا انفسهم خودي ځانونو باندې زیاتې کړو فما اعنت عنهم پس لري نکړو د دینا فکار را نغل د دی الہتهم د دی بلل شوی خدایان التي يدعون من دون الله اغه چې دی ما سوا د الله نه بلل من شيء معمولهم لما جاء امر ربك کله چې د الله فیصله رااله وما زادوهم غیر تدبیب او سوای نه کدی لرا خو صرف تبایی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوره هود کې اوس اومه واقعات ذکر کیږي د دې مخکې موږ شپږ واقعات ذکر کړل د انبیاو اوس اومه واقعات ذکر کیږي او ډېر مختصر انداز کې ذکر کیږي د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د فرعون الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین موږ موسی علیه السلام هم خپل قوم ته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه څلور نیم زره کاله مخکې تیر شوي بني اسرائیلو هغوی ته موږ لیږلی وو په ښکاره احکاماتو چې ښکاره احکامات د څو هغه توراتو چې د زبرجدو او یا تختې وي چې په یو ځای باندې نازلې شوي وي وسلطان مبین او په ښکاره ثبوت سره چې معجزاتو چې دوه مشهور معجزاتو غټ غټ چې یو چې کم دی نو هغه امسا وه بل یې د بیضا وه او بل هغه 9 آیات مفصلاتو چې هغه بارانونو په هغې باندې د روږو سپږو د چندخانو د وینو هغه الله وایي د دې نه سیوا ښکاره بل څه شی نشه کېدی چا ته مې لیږلي الی فرعون ته وملئه او د هغه مشیرانو ته او په مشیرانو کې موږ مخکې یو څو مثالونه ذکر کړي چې دا مشیر چې کوم دی نه هغه سړی دی چې د بادشاه معتمد دی د هر یو انسان یو معتمدي لکه څنګه چې کور کې په زامنو کې په محله کې په خلکو کې او په جومات کې په شیخانو کې او په ملک کې په مشرانو کې یو کس داسې چې هغه د بنده ډیر زیات خاص الخاصي او مشوره اکثر د هغه نه لي هغه کار کوي چې د هغه نه مشوره والي نو د فرعون هم داسې کسانو چې په هغې کې مشهور چې کوم دی نه هغه حامانو چې هغه د هغه مشیو او مشیر چې کله ښي نو بادشاه هم ښه رواني او چې مشیر کله غلط شي نو بادشاه هم غلط شي لکه حامان په خپله سم سړی نه و هغه دنیا پرستو مفاد پرستو نو که فرعون کې ډیر زیات کوالټۍ داسې وي چې هغه د خو خلکو وي خو د حامان د لاسه خراب شو لکه د ټولو نه لویه خرابي د حامان سبا هغه دا و چې هغې په خدای په اعلان باندې مجبوره کړو فرعون لاول نه اعلان نه و کړی د خدای سم سړی و ګرچې بوت پرستو مسلمان نه و خو په خپله باندې د خدای اعلان نه کړی خو ډېر زیات عقلمند انسانو دا نهري نظام او دا پاخه خښته دا د فرعون ایجادات دي دا خښته هم په لومبي ځل باندې پاخې آبادۍ د فرعونیانو وي او دا نهري نظام هم هغه د دریای نیل نه او د بحیرې قلزم نه هغه چې کوم دی نو په یو خاص طریقه باندې کندې بیا د کندو نه نیرونه بیا لښتي دی په ټول ملک کې خواره کړي او خلک یې خوشحاله کړو نو حامان ورته وایي دا خو بل څوک نشي کولی خو خدای کولی شي نو او بل خدای کم ځای دی خو ته خدای یې که نه بس اعلان وکړه نو حامان په اعلان کړو په دې وجه الله پاک و ملئه دلته کې ذکر کو
ځکه چې د الله پاک دا عادت ته چې کم قوم کې کم بیماري نه هغه ذکر کوي. لکه د دې نه مخکې موږ دوه الفاظ وي، یو چې کم دی نه هغه موږ د عادیانو سمودیانو په باره کې وویل رجفه چې زلزله پرې راله، او یو موږ د شعیب علیه السلام د قوم په باره کې وویل صیحه چې چغې پې وواله. نو مفسرین او بیا خاص کر ابن کثیر کې دا نکته لیکلې ده چې هغوی وایي الله پاک دا دواړه جدا جدا ولې ذکر کړو. وی دا ځکه چې عادیانو سمودیانو به چې کم دی نو هغوی به تکبر ډېر کو، وی بیا که په ځمکه باندې قوت دی خو زمونږ دی، په ځمکه کې مضبوطې کلاګانې جوړې کړي دي، سمستې هم جوړې کړي دي. نو الله ورته وایي ستاسو هغه طاقت څه شی چې ما در باندې اوړه کوله جړک مې وله ورکړو نو رامنې کړې به مو که نه. په دې وجې د هغوی دپاره عذاب د رجفې بیان کړو، رجفه ویلی شي زلزلې ته. الله وایي تکبر زما دی، فخر زما دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله پاک وی الکبر ردائی، تکبر او فخر او غرور دا زما صادر دی دی که زه چاله ځای نه ورکوم. بل یو سړي چې ردي کوشش وکړو زه یې لاندې راغورځوم ذلیله کوم یې. نو هغوی دپاره الله زلزله ځکه ذکر کړه ابن کثیر لیکي چې هغوی په ځمکه باندې ځان ډېر مغروره ګڼو. الله ورته وایي زه جړک ورکوم نران شي رامنېږي. او د شعیب علیه السلام قوم بیادب و، هر ځای کې به ویل یا شعیب یا شعیب یا شعیب. پیغمبر ته پیغمبر نه وي، شعیب علیه السلام نه وي، موږ څنګه وایو محمد صلی الله علیه وسلم د ادب دپاره. او هغوی چې کوم ځای کې راغلی یا شعیب یا شعیب یا شعیب دا چغې به د بیادبۍ والې. نو الله پاک وله د هغې جواب ورکړي ستاسو دا بس چغې چغه به در باندې زه ووایم چې جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله د ټولو زړونه وچاودل. نو دقه شانته چې کوم دی نو الله پاک دلته کې د ملائحي ذکر ځکه وکړو چې الله پاک وایي اصل کې د هغه مشیر روان سړی و چا حامانو، بس د خدای اعلان یې پې وکړو. او یو مشهور بادشاه دی نوشیروان. اکثر په دې کتابونو کې چې مونږ لا واړو په دویم دریم کې به د هغه د ګیلاس هغه کیسه راتله. نوشیروان عادل هغه وی ډېر غټ ظالم و. دا نوشیروان چې کوم دی نو دا د سبکتګین دغه پلار و. سبکتګین چې کوم دی نو هغه د محمود غزنوي پلار دی چې ډېر مشهور دی. درې واړه بادشاهان تېر شوي، هغه ډېر غټ ظالم و. بس خو چې کم یو کار په هغې کې موي چېره هغه چې د هغه یو انار نه کله ګیلاس ډک شي نو هغه وایي چې دا خو دی بابا او غټه غټه وکړه د یو انار نه ګیلاس ډکېږي او په ده ټیکس نشته، چې لړ شم د باندې به ټیکس لګو. او بیا چې کوم دی د بل انار نه نیم ګیلاس ډک شو. نو هغه ورته وایي چې دا څنګه چلو شو؟ نو ورته چې بادشاه که خفه کېږي نه ستا په نیت کې فرق راغی. ستا له اول نه نیت صحیح و ته چې راتلی، خو اوس ستا په نیت کې فرق راغی، په دې وجه باندې دې خپل پیداوار کم کړو. نو هغه به ډېر د هغه دا طریقه وه چې کوم څیز به یې خوښ شو بس هغه به یې په زوره باندې واغسته. یو ورځ ځنګل ته وتی و، د هغه یو مشهور وزیر و، هغه نوم بزرګ جمهر و. نو هغه ورسره و، دې ښکار له وتی و. او د دې بادشاهیانو هم چې کوم دی نو عجیبه عجیبه مشاغلي خبر ځکه ابو کومه، خو زما نه مثال ورسره هغه وخت کې ذهن ته راشي نو زما هم دا زیاته هم دی، زما نه خبره اوږده شي. زمونږ یو صدر صاحب اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي، فاروق لغاري نوم یې. هغه چې کله صدر و نو هغه یو ورځ چې کوم دی هغه د ښکار ډېر شوق و. نو بیا خپلو کسانو ته یې وایي چې یاره ښکار ته مې ډېر زیات زړه شوی دی چې په خپله باندې مې څه شي وویشتی. او وی ښکار به هغه چې کوم دی نو د مړزانو ښکار به یې ډېر خوښ. یعنې هغوی ورته وایي چې یاره بادشاه سلامت ښکار خو به ته وکړي، خو د خزانې به دومره نقصان وکړي چې هغه به ډېر زیاته مسله موږ ته جوړه شوي. هغه به ته وایي چې یاره دا شوق هم پوره کول غواړي که نه. نو وي د هغه دپاره چې یو ورځ مقرر شو او هغه ووته ښکار له. او هغه خو ښکار وکړو، د سیند یو علاقې ته یې بوته ښکار یې وکړو، 2 ګولۍ باندې 2 مرغۍ وویشتې. خو چې هغوی حساب کتاب وکړو نو هغه یو مرغۍ په 10 لک روپۍ باندې پرېوته، ځکه چې پروټوکول هم هغه سره و، د هغه سره خپل ګاډو مو، د هغه سره خپل شاهي هغه مهمانانو مو، هغه ټول هر څه ورسره و. نو لکه دا بادشاه چې کوم دی نو بس هغه بادشاهي نو بیا د پاکستان بادشاه چې شي، بس هغه خو بیا ډو څه ګڼي نه چې بل څوک زمانه اوچت شته. نو بزرګ جمهر ورسره و، وي یې ونې د لاندې ناست و، هغه ونه کې بره مرغۍ وي. نو هغه مرغۍ وی شور کو، خو سم هغه چې موږ د چنچڼو ماښام وایو، وی سم شور یې کو، چغې والي. بادشاه ورته ناڅاپه خیال شي، بعضې وخت کې د بنده عجیبه غونده کې خیال لړ شي چې یاره یو څیز ته
خیال شي خو بس چغې وی دی که نه هغه چې کوم دی نو د بادشاهانو دا خوی چې د هر څه تپوس کوي کوم په زړو کیسو کې وایو نو هغه بزرګ جمهر ته وایي چې یاره دا مرغۍ ډېره شور کوي دا څه وایي نو هغه ورته داسې لږ ساعت کاته راکاته ورته وایي چې بادشاه سلامت زه به درته ووامه هو هسې نه چې ته بد وګڼې که د سره ماني نو به وام درته وایي هغه ورته وایي چې اجازت دی راته خو دا څه وایي وی هغه ورته وایي چې دا مرغۍ وایي چې زه څومره بدقسمته یم چې په یو داسې اونه کې ناست یم چې د هغې د سوري د لاندې د دنیا یو ظالم بادشاه ملاست دی وی هغه نیغ راپاسې ورته وایي چې دا څه وی دا داسې وایي ورته وایي او ورته وایي ولې داسې وایي ورته وایي بادشاه سلامت نوره به تا ته پته وي خو تا خو زما نه تپوس وکړو چې دا څه وایي او ما راته دا ووایي چې بهي دا چغې وایي چې زه دومره بدقسمته یم چې یو داسې ونه کې ناست یم چې د هغې د سوري د لاندې یو ظالم بادشاه ناست دی وی هغه ورته وایي چې لکه د الله پاک د زبان والا مخلوق نه علاوه الله بې زبانه مخلوق هم زمانه تنګ دی وی هغه ورته وایي چې زه څه ویلی شم وی هغه ورته وایي چې څومره زما غصب شوي ځمکې دي ټولې واپس کړي ټول رجسټر راوباسي زما چا چا نه څه اخیستي دي واپس کړي وته او بس زه نن د توبه وباسم چې د الله مخلوق ما باندې دومره تنګ شم نو د یو ښه مشیر د لاسه بادشاه چې کوم دی نو په نوشیروان عادل باندې مشهور شو الله پاک وایي هغه چې کوم دی نو الى فرعون وملئه واتبعوا امر فرعون اغي تابعداري کړي وا د فیصلو د فرعون وما امر فرعون برشید او فرعون ساقل من سړی نو فرعون په رستو چې کوم دی نو سوره فاتر کې غالبا راځي سبیل الرشاد چې فرعون ورته وایي زبر ته نه غلار خیم الله وی اب خپل کوم کلو هغه بچا ته نه غلار خولې وا وما امر فرعون برشید هغه څه مرشد نو څه مرشد ویلی شي لارښوون کی تا فرعون څخه لارښوون کی نو چې دا خبره منله ولې خنو یقدم قومه یوم القیامه فوردهم النار پرځ د قیامت به د قوم نه مخ کی رواني نور ته به وګورځي ولې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه دی چې کم کس کم یو سیز ایجاد کړي او دریافت کړي دی پرځ د قیامت باغ سره د هغه سیز جنډي مخ کی برواني کاغه د نیکی او کده بدی فرعون هغه شرک ایجاد کړی دی دا ټول مشرکان به هغه پسې رواني او هغه به ترې مخکې جنډه نیسلي قابیل قتل کړی دی قاتلان به هغه پسې رواني حابیل شهید شوی دی شهیدان به ټول به هغه پسې رواني داسې چې کم یو کس د کم یو سیز بنیاد ایښی دی هغې سره به د هغې جنډې روانې وي او چې د نیکۍ نو جنت ته به یې بوځي چې د بدۍ نه الله وایي فاوردهم النار اور ته به یې وغورځوي وبئس الورد المورود ډیر ناکاره دا ګودر دی یعنی کم ګودر دی دا دوزخ یو ناکاره ګودر دی او ډیر ناکاره ورته دا غورځېدونکي خلک دی واتبعهم فی هذه الدنیا لعنه په دنیا کې ورپسې لعنت دی د فرعون برسی چا وکړه د هغه سالګیره چا وکړه خو چې مونږ چاته یو ناکاره لفظ وایي مونږ ورته مړسم فرعونینو الله وایي په دنیا کې ورپسې خلک لعنت وایي ويوم القيامة او پرز د قیامت باندې او واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة او په قیامت کې به لعنتي الله پاک وی دوزخ ته وګرځوي بئس الرفد رفد ویل شي انعام ته الله وی ډیر ناکاره انعام دی در پاره چې دوزخ دی المرفود او ډیر ناکاره انعام غستون کی چې هغه د قوم دی او تر قیامت پورې د پلار باندې روان خلق دی ذالک من انباء القرى حضور دا چې مونږ ذکر کړو دا واقعاتو د کلو نقص علیک منها چې مونږ ته نه بعضې بیان کړو ټول مونږ نه دي بیان کړي قائم ومنها قائم وحسید بعضې لا اوس هم شته آبادۍ دي خلک پکې آباد دی لکه مصر شو او وحسید او بعضې ختم شو لکه د لوط علیه السلام علاقه شوه قوم شو وما ظلمناهم الله وی زیاتې ورسره مونږ نه وکړی ولكن ظلموا انفسهم بلکې دی په خپل بزان باندې زیاتې کړو فما اعنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء پس من نګره دین د عذابونو د الله لرا فما اعنت پس من نګړه عنهم د دین الهتهم هغه خدایانو د دی التي يدعون من دون الله چې دی ما سوا د الله نه بلل من شيء هیڅ الله وی چې چاته به دی را مدد شوي چې چاته به دی ذمہوار وي هغه ذمہوار او هغه مدد والا رانلو چې کله په روس باندې حمله نه وشوي خلکو به وي په روس کې د صحیح صاحب
چې د سخي صاحب هر څوک ماته معلومات نشته خو ما هم دا اورېدلي ویل د سخي صاحب مزار دی او سخي صاحب هلته کې هېڅوک هم نه پرېږدي ښه جي ښه جي ښه ښه جي ښه 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 نو ما ته لکه نوره پته نشته خو صرف د استاد نه مې ترجمه دا اورېدلې وه چې هغې وی چې به وی د سخي صاحب دربار دی هلته کې او په هغه ځای باندې چې دا څوک حمله نشي کولی روس پرې راغې لتاړې کو ولې الله وی چې زه چا سره مدد نه کوم وما اعنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء پس منه نه کړ د دې نه هیڅ یو څیز هغه خدایانو چې دي الله نه ما سوا بلل الله چې څه کوي نو الله پاک هغه کوي الله وی زه کوم زما په مخلوق کې د څوک پیدا شي چې هغه دیونه کی الله وی ذمہوار زیما مدد هغه مدد والا زیما ولما جاء امر پس هر کله چې راغی هغه فیصله د الله پاک فلما پس هر کله جاء امر ربک چې راغی حکم درفستا نو هیڅ وته ټینګ نشو ځکه چې د الله پاک حکم چې کوم دی هغه د ځمکې د نظام موافق راځي او د ځمکې د نظام چلولو دپاره الله پاک د مخکې نه یو نظام را لیږلي او هغه نظام کې د ټولو نه لویه خبره هغه د الله هغه حکم چې د انسانیت سره یو 2 منټه په خبره وکم چې د انسانیت دپاره هغه سي انسانیت دپاره د ټولو نه لوی شي هغه د هغوی اخلاقي معیار دی الله پاک د یو قوم دپاره چې کله نظام رالیږي نو اخلاق پکې په سر کې رالیږي نو چې کله هغوی د اخلاقي معیار نه وغورځېږي الله پاک وله سزا ورکوي په ایسټ انډیا کمپني چې دلته کې نه وه راغلی دلته د مسلمانانو یو ښکلی حکومت او په ټوله انډیا باندې او تقریبا 790 یا 788 سالو هغوی چې انګریزان کله په 1621 کې رالو او هغوی اندازه ولګوله چې دلته به موږ پنجې څنګه خښو نه هغوی صرف یوه خبره نوټ کړه چې بای په دې خلکو کې دیني اقدار ډېر محکم دي دی د دین ډېر زیات سپورټ کوي او بیا هغه سړی چې د هغه په سر باندې پګړۍ پټکي نو د هغه حکم بس هغه دی هر څه ګڼي چې هغه ورته یو حکم وکړي هغه ورته یو خبره وکړي نو دی ورپسې بیا کتاب هم نه ګوري نو هغې نظام د هغه وخت نه څه شروع کړو هغې وی د خلکو په نظر کې د دې سړي په ځای باندې د په سر باندې چې کوم دا څیز دی د دې حیثیت وغورځوي نو دا نن سبا چې موږ وینو دا هغه پوزیشن را روان دی چې هغوی څه وکړو چې بایي چې په عدالت کې ججي نو د جج به په سر ټوپۍ نه بلکې ټوپۍ به د چا په سري د جج د چوکیدار چې د هغه کوم څوکی والی د هغه به ټوپۍ په سري چې د ملک هم وزیر اعظم او صدر د هغه به پټکي نه په سر بلکې د هغه شاته چې کوم کسان الرټ ولاړي د هغوی به پټکي په سري د بینک چې کوم منیجر نو د هغه به پټکي نه په سر د بینک چې کوم چوکیدار دی د هغه به پټکي په سري فوج کې چې کوم افسر دی د هغه به پټکي نه په سر بلکې د هغه چې کوم لاندې خلک اولداران دي نو د هغوی به پټکي په سري تاسو به وګورئ چې اکثرو ځایونو کې چې تاسو د هغوی آداب وګورئ نو د هغوی د لاندې نوکر دپاره پټکي او د مشر دپاره پټکي نه ولې هغوی د خلکو په نظر کې دا خبره راوسته چې بای د دې پټکي والا حیثیت نشته د دې پټکي والا دپاره دا ځای دی او دا مشر چې کوم دی هغه دغه دی چې هغه چې کوم دی نو د انګریزانو په شان شکل جوړ کړی دی زمونږ د خلکو په ذهن کې دا خبر راله بل پټکي هغه چاته ورپسر کو د مولانا علاوه چې هغه پسې وروستو بینډ باجه را رواني او هغه تېنه مخکې رواني ګیره برید یې نه پټکي یې په سري د څه دپاره چې د دې خلکو د نظر نه د دې پټکي هغه عزت وځي نو چې کله هغه شی وکړو نو ډېر په اسانۍ باندې پکې تفرقه جوړه کړه ډېر په اسانۍ باندې په ټول انډیا باندې قبضه وکړه نو الله وایي چې کله اخلاقي معیار تر څو پورې نه غورځېدلي تر هغې پورې ورسره زه یم خو د دې ټولو قومونو اخلاقي معیار وغورځېدو نو په دې وجه الله پاک وایي وما زادوهم غیر تدبیب بیا دغه ذمواران او دغه مددګاران چې دي د ځان نه مقرر کړو نو هغوی سیوا نه کړو د دې دپاره وما زادوهم سیوا یې نه کړو غیر تدبیب علاوه د تباهۍ نه چې د الله نه ما سیوا په بل چا عقیده جوړه شوه بس هغه قوم برباد شو نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې قریش مکه ته مو ووایه چې که چېرې دوی د لات منات او د عزا نه عقیده لرې نه شوه دوی به هم لکه د هغوی په شانتې برباد شي
د دې آبادی صرف او صرف پدې کې چې دی الله واحد لا شریک وګڼي او تر قیامت پورې څوک چې په الله پاک باندې محکمه عقیده ساتي او نظریه ساتي هغه به کامیابی او هغه څوک چې هغه الله له چې کوم دینو هغه مادي او عارضي او قسمه قسم شریکانان جوړي د هغې دپاره صرف تباهي ده صرف مهلت به ورته در لږ ټایمه پورې باقي د هغې په نصیب کې خوشحالي نشته بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بتحقیق سر را لګولو موږ موسی علیه السلام په ښکاره ثبوتونه او په ښکاره دلیل الی فرعون و ملئه فرعون او دغه مشیرانو ته فتبعوا امر فرعون پس هغې تابعداري وکړه د فیصلې د فرعون وما امر فرعون برشید او فرعون هوښیار سړی نه و یقدم قومه یوم القیامت مخکې به رواني د قوم خپل نه په ورځې د قیامت فاوردهم النار اور ته به یې غورځوي بئس الوردو ناکاره غورځېدونکي دی المورود او غورځېدونکي دي واتبعوا في هذه لعنة په دنیا کې پاغي لعنت ته ويوم القيامه او په قیامت کې به هم پاغي لعنتي بئس الرفد ناکاره انعام دی المرفود او ناکاره انعام غستون کی دی ذلك من انباء القرآن نقص عليك حضور دا د کلو خبرونو چې موږ پتا بیان کړو منها قائم وحسید بعضې پکې آباد دي بعضې برباد دي وما ظلمناهم موږ سره زیاتې نه وکړی ولکن ظلموا انفسهم دي ځانونو سره زیاتې کړی فما اعنت عنهم پس دپه نه کړه د دي نه الهتهم ارضي خدایانو د دي التي يدعون من دون الله هغه چې دي عبادت کړی ما سوا د الله نه من شي معمولي نقصانهم لما جاء امر ربک کله چې د الله فیصله وشوه وما زادوهم سوی نه کړه د دې دپاره غیر تدبیب علاوه د تبایې نه ولقد ارسل